ګرانو کتونکو د صوابۍ د کالوخان په حدودو کې یو 12 کلنې ماشومې سره د سکول چوکیدار جنسي تیری کړې ده. جنسي تشدد یې پرې کړی دی. یو خوا د لاور هغه پروپیګنډا چې لا تر اوسه پته نه لګي هغه د مولانا صاحب خبره چې ماشوم نشته او اذان چاته وکړو. نو چې څنګه په دغه ترمیمونو باندې یو پروپیګنډا یو الغو تلغو او د مختلفو خلکو مختلف رائے، نو دغه شانتي په دغه کالج کې چې دغه کومه پیښه راغله په لاهور کې تر دې وخته پورې چې دغه جینۍ څوک وه، په کوم کلاس کې وه، د چا لور وه، د بل ځای تصویر یې راوستی دی او هغې په دغه کې شامل کړی دی. خو دا نننۍ واقعه ده چې کومه بېګا رپورټ شوې ده، باقاعده په دې کې FIR شوې دي، دا د صوابۍ په کالوخان باندې. نو تکړه شی په دې باندې خبرو کې چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې کوم دی نو په دې کې ښه پوره کردار ادا کړي او د خلکو ته قرار واقعي سزا میلو شي چې یو 12 کلنې ماشومې سره دا قسمه حرکت کیږي. څنګه چې په دغه جرګه کې خبرو شولې چې د پرویز خټک په وخت کې کم کرپشن شوی دی د هغې په ضد دې پرېکړه وشي، بلکې شوې ده د محمود خان په وخت کې چې کومه ظلم او تشدد او کرپشن شوی دی د هغې پرېکړه وشوله. 11 کاله چې په دې صوبه کې څنګه د ترقیاتي عمل روان دی او ورځ تر ورځه ترقي کوي، نو په دې باندې د ایوارډ ورکولو پرېکړه وشوله. او دغه چې کوم وخت کې په مرکز کې حکومت و، نو هغه ټیم کې چې کوم دی نو وسایل ټول د محمود خان په وخت کې دې صوبې ته هغه راغلي وو او د نور حکومتونه یې دا نه ورکوي. په کار دا وه چې په دغه جرګه کې دا پرېکړه شوې وي. راځئ چې په دې FIR خبرې کړو، په دې ماشومه باندې خبرې کړو، کومې 12 کلنې ماشومې سره چې بېګا د سکول چوکیدار جنسي تشدد کړی دی او هغې بوتلې د هغې ځان له کمرې ته او ډېر ظلم زیاتی کړی دی. نو باقاعده دغه FIR دی. موږ چې دا کومه خبره کوو باقاعده نوم هم شته، د والد صاحب هم نوم شته، خو هغه موږ دلته اغوستل نه غواړو. نو په دې باندې